خدای قرآن کې دا نه دی ویلي چې خدای څومره عظیم دی چې هغه ښځه جوړه کړله. خدای دا نه دی ویلي چې خدای څومره عظیم دی چې هغه نر جوړ کړلو، بلکې پروردگار عالم دا یی چې خدای تا ته مبارک وي تا انسان ته وجود ور کړلو. قرآن کې تاسو پڑھاو کوئی سورہ نساء تاسو پڑھاو کوئی سورہ نساء کی کوم خصوصیات سے نر سڑی د پاره دی ماغه خصوصیات خزی د پاره یادی. یعنی اسلام نر سڑی سراسرا خزی د پاره یاد عظمت و د احترام قائل دی. دایما او تو معاشره دی څه خزه پاسته غنو. زن خالق سوال دا کوي سکه چیرې د ښځې ذات پاست نه وی، توجه درنه غواړم، نه بیا ښځه قضي ویلې نشي جوړېدلی. دوستان عزیز، ښځه که قضي نشي جوړېدلی ایدي واجه دا دی چې چونکې هغې زړه کې رحم ډېر وي دې واجې نه هغه قضي نشي جوړېدلی. ځنه خلک دا اعتراض کوي چې که ښځه نر سره برابره دی بیا ښځه پیش نماز ویلې نشي جوړېدلی نرانو دپاره. ایدی جواب دا دی چونکې د نامحرمې آواز نر سړی نشي اورېدلی. دریمه پوښتنه خلک دا کوي چې که چیرې ښځه برابره وي سړي سره نه بیا د نر دوې حصې د ښځې یوه حصه ارث کې ویلې دی. مثلا که پلار نه ماته 3 پټي پاتې شول، 2 پټي بیما کیږي، یو پټی بیما خور کیږي. ایدی بیا څه واجه دی؟ کس ایدی واجه دا دی چونکې د کور ټولې خرچې ذمهداري نر باندې دی. متوجه شوې که نه؟ دی واجې نه پروردګار عالم نر سړي ته دا خصوصیات ورکړی دی چې تا ته به ارث کې شای زیات میلویږي. نوره نن سبا وخت کې تاسو سترګې وغړوئ، صرف مصر مختلف دی، نورا فرعون نه ناشتا دی. مراد و مقصد مدا دی چې یو کور کې یوه ښځه څه زندګۍ کوي، هغه د یوه میړه بد اخلاقۍ واجې نه دوره تانګه شي چې یوه د 5 بچیو مور خودکشۍ باندې مجبوره شي. نو دا سړی فرعون نه کم نه دی. و منتها فرق دا دی چې هغه د مصر بادشاه و دی کور ځان دپاره مصر جوړ کړی دی. ځنه سړی وي د هغه مصر خپل کور دی، ځنه سړی وي د هغه مصر کلی دی، ځنه سړی وي د هغه مصر قوم دی، ځنه سړی وي د هغه مصر ملک دی.